زه سهار وختي رالم کالج ته. زمونږ اولې کلاس دی 8 کلاس دی. روزانه صفایي، روزانه ګن، روزانه سحري صفایي. دا ورپسې کلاس 10م کلاس دی. دا زمونږ 10م کلاس دی. دا روزانه صفایي روزانه او بس رشین دی، رشین دی، رړه به د رشین کې کار نه ختمېږي. ته جینه خپل روزګار ښیي، روزګار دپاره د روپو ضرورت دي. دا ورپسې 9م کلاس دی. دې صفایي پرون شو ده ښه، روزانه صفایي کېږي او روزانه دا ختمېږي نه، بس لګیا به مړه د کلاس پور سره جوړ یاره. په پاکستان کې کلاس پور هم نو 10,000 روپو د پرایویټ کلاس پور به څه شی هېڅ شی نشي کېدی. دا بس دا زموږ مین حال دی. ورپسې بیا نورې کمرې دي. دا یې کمرې فسټ ایئر سیکنډ ایئر. او دا زما چې دا زما دکان دی ټاک شاپ. بس په دې کې د 4-5 زره روپو خرڅ کړه، بس ګزاره به یې کېږي. شکر دی. او دا چې کومه دا آفس دی که نه، بس ژوند نه دی، ژوند. بس مونږ سوچ کوو که نه، مونږ چې الله پاک د کوم مقصد دپاره رالیږلي یو، هغه مقصد زمونږ نه هېر شوی دی. بس مونږ صرف او صرف په دنیا پسې ورپسې شوي یو. او زمونږ چې کوم مین مقصد دی په دنیا کې، مونږ چې الله تعالی د کوم مقصد دپاره رالیږلي یو، نو هغه صرف او صرف دین دی. بس دنیا الله پخپله راولي. او مونږ څه شروع کړلي، مونږ ټول په دنیا پسې ورپسې شوي یو. پخپله ځه په دنیا چې کوم کوشش کوو، کوم منډه تړلی وو او کوم څه مو شروع کړلي، خو لا د اوسه پورې مو پوره نه کړه او ضروریات هم پوره نه شو. چې کوم ضروریات دي هغه هم پوره نه شو. واړه بیمار، قرضې سیوا، منډې تړلې سیوا، زړه د سکون نشته، چین نشته، زندګي م تنګ او لنډه ده، بس ټینشنونه دي. دا وجه دا ده چې مونږ خپل اصل کار پرېښی دی. که مونږ دا کار مونږ دلته وکړو که نه دنیا دپاره، او د دې مونږ څه چند حصې الله تعالی ورکړی که نه، نو زمونږ په دنیا او آخرت ډېر زیات وځلېږي، ښایسته به شي. بس مونږ چې کومه دي مقصدي کارونه پرېښي دي او غیر مقصدي کارونه شروع کړلي، بس نښتي وي. خو لا شل کړه هم نه ده. الله دې رحم کرم وکړي. جمعې ورځ ده او ټول له پکار دی چې درود شریف ووایي، استغفار وکړي. دا ګرلز سیکشن دی، دې کې زما ډیوټي ده. په دې کې تقریبا زما 10 کاله وشو، 10 کاله مې په دې ګرلز سیکشن کې وشو. د ژوند درېیمه حصه چې کومه دا ورکړله او راغلي پکې لګیا دي. لا داسې پورې د وتو سیسټم نه دی شوی. الله دې وکړي چې په خیر عافیت سره وځو، ځکه دلته خپل اعتماد او اعتبار هغه داسې احساس کړی دی، څوک هم پرېږدي وس نه. او که هېڅ ځای کې نه وځم هم که نه، نو اب انشاءالله سعودي عربي یو بهترین کار روزګار وي. خو چونکې په دې وخت کې سعودي عرب تلل هم ډېر ګران کار دی. ځکه چې سعودي عرب ته لګي په لکونو روپۍ. زما څو چاره ویزې هم نه کوي، او که دله ویزه کوي نو دلته به نیم په نیمه روپۍ ورکوي. 4 لکه 15 لکه 6 لکه 7 لکه 8 لکه
او هغه زموږ څه نشته نو کوم طرف یې ورکړو. نو خفه ډېر زیات یو، وړه خفه دی، سکون چین راحت نشته. الله تعالی زموږ په زندګیو باندې خپل رحم کرم وکړي، په موږ دې الله پاک خپل خصوصي رحمتونه او برکتونه راووروي، ځکه دا ژوند ډېر ستړی دی، سړی ډېر زیات خفه کوي. دا اوس ګورو هېڅ ځای کې څه خوشحالي نشته، تش غمونه او خفګانونه او پریشانیانې نو دې نه ډک ژوند دی، نور هېڅ هم نشته. دا اوس ماشاءالله د 10م کلاس والا څومره خواري محنت کړی، نن درته علامه اقبال ښیم، بیا پسې فاطمه الجناح ښیم، بیا د قائد اعظم ښیم. دا خامخې نه دا چې کومه دی د علامه اقبال، ورپسې فاطمه جناح او ورپسې قائد اعظم محمد علي جناح دی. بیا ورپسې دا چټونه احساس کړي، خو خواري یې کړله ښه زبردسته، زه ګوډاګي او بیا پکې هغه ونه ساده کړله، حد یې پې کړی دی، ښکار یې نه لږ دی او ونه پسې نښې. ماشاءالله په جنکو کې مې صرف یو کار خوښ دی که نه، چې دا چې هر قسمه ټیسټ یې، هر قسمه څه چې دوی ماشاءالله د خپل نوم نه علاوه هېڅ څه شی ښایسته نه لیکي. خپل نوم دومره ښکلی لیکي که نه، دومره ښکلی چې د حد نه بار. بس دا د نن ورځې ګپ شپ و، انشاءالله العزیز بیا به د خیر څه بل ویډیو کې میلاویږو، د هغې پورې راکړه اجازت. د لوی الله امان.